أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 88 فما لكم پس شوی دی تاسو له مؤمنانو فی المنافقین چې د منافقینو په باره کې فئتین دوړلې والله الله تعالی ارکسهم نسکور کړي دي مؤمنانو او کافرانو لرا بما کسبو په سبب د هغه سوچ دوی کړی دي د آیاتونو کې د منافقانو په باره کې فیصله کن خبرې دي درې ډلې دي او دا درې ډلو جدا جدا احکامات دي په دې کې نو دې کې هغه احکامات بیانېږي کوم چې د درې ډلو دي نو دې آیاتونو کې د یوې ډلې حکم بیانېږي او هغه ډله بیانېږي د بل آیات کې بیا بل ډله بیانېږي او د هغې حکم بیانېږي نو فما لکم فی المنافقین څه شوي دي تاسو له مؤمنانو فی المنافقین د منافقانو په حق باندې فئتین دوه ډلې والله الله تعالی ارکسهم نسکور کړي دي دی لره کفر طرف ته بما په سبب د هغه څه کسبو چې دوی کړي دي مجاهد رحمت الله علیه نه چې کوم دی نقل کړل شوي دي چې هغه فرمایي چې مدینه منورې ته بعضې مشرکین مکه یو ډله راغله یعنی مشرکین مکه راغلل مدینه منورې ته او هلته کې ځان مسلمان ظاهر کو او د نبی علیه السلام په خدمت کې څه وخته پورې پاتې شو بیا یې بانه وکړله چې زموږ تجارت په غرض باندې مکې مکرمې ته واپس چې کله لړ شو تجارت کو واپس پرا شو دی چې د مدینه منورې نه روان شو مکې مکرمې ته راورسېدل نو دی واپس بیا مدینه منورې ته لاندړل نو د دې په حق باندې مؤمنان دوه ډلې شو صحابه بعضې صحابه وویل چې دا مؤمنانو راغلي وو ایمان یې راوړی و هجرت یې کړی و خو واپس تللي دي د څه عذر د وجې نه واپس نه دي راغلي او بعضې مؤمنان وویل چې نه دا کافر وو او واپس لاړو دارالکفر ته لاړو او اوس هم کافران دي چې کوم دی یوې ډلې دي ته مسلمانان وي او بلې ډلې ورته کافران وي ځکه په هغه وخت کې د هجرت نبی علیه السلام نه راواخلي تر فتح مکې پورې چې مکه لا نه وه فتح شوې تر دغه ټیمه پورې هجرت دا شرط ایمان دپاره و یعنې د سړي ایمان به الله قابل قبول و چې تر څو به د هجرت نه وکړي بغیر د څه عذر نه به د هجرت نه پاتې کېدو کو یو سړی به بغیر د څه عذر نه د هجرت نه پاتې شو نو دا بیا مسلمان نه حسابېدو ځکه چې تر دغه وخته پورې دا د ایمان دپاره شرط کلمه به ویله او هجرت به کو او چا به تشه کلمه ویله او هجرت به نه کو دغه ایمان به قابل قبول نو. هجرت په دغه ټیم کې فرض و لکه څنګه چې کلمه ویل دا فرض دي.
نو د دې په باره کې دوه ډلې شوي صحابه. بعض صحابه وایي چې دا مسلمانانو خو د عذر د وجې نه چې کوم دی هجرت واپس اونکو تلي دي هلته به ګیر شوي، او بعضې صحابه وایي چې نه دا کافرانو او کافر پاتې شو. په دې باندې الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې فما لکم څه شوي دي تاسو له ای مؤمنانو فی المنافقین د منافقینو په هکله باندې فئتین دوه ډلې شوی تاسو. والله الله تعالی ارکسهم نسکور کړي دي دوی لره کفر طرف ته، دی کفر طرف ته نسکور کړي دي بما په سبب د هغې عملونو کسبو چې دی کړي دي. دا هجرت دی واپس مکې مکرمې ته وکړو او واپس هجرت اونکو او دغه رنګ نور د کفر عملونه کوي، نو د دې وجې نه الله پاک د دې زړونه کفر طرف ته نسکور کړي دي، دا کافران دي. اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان تهدو د تاسو به هدایت وکئ من هغه چاته اضل الله څوک چې الله ګمراه کړي دي، څوک چې الله ګمراه کړي دي هغه تاسو هدایت نشئ کولی. ومن یضلل الله او څوک چې ګمراه کی الله پاک فلن تجدا نو تب هرگز انمومي له د هغه د پاره سبیل د هدایت سلاره. څوک چې الله ګمراه کی هغه ته څوک هدایت نشي ورکولی. نو دې کې دغه منافقانو ذکرو الله د هغې په باره کې دا آیاتونه نازل کړل چې دا صحیح کافران دي، دا مؤمنان نه دي. د دې په باره کې نیک ګمان مه کوئ، دا کافران دي راغلي وو او دلته کې په خوله باندې ایمان راوړو خو د زړه نه دي مسلمانان شوي هم نه دي، واپس دارالکفر ته لاړو کافران پاتې شو. ودو او مهد الله وفرمیل چې والله ارکسهم الله پاک جل جلاله نسکور کړي دي دوی لره کفر طرف ته. کفر ته نسکور کړي څه د وجې نه دي بما کسبو په سبب د هغې عملونو کسبو چې دي کړي دي. تاسو ته ما ویلو چې کوم انسان په خپل اختیار سره ګناه طرف ته دلالت طرف ته کفر طرف ته یو قدم اوچت کی، نو دا دویم قدم ول بیا الله ورپسې اوچت کی، ځکه ډومبې قدم د اوچت کړی دی. څنګه چې یو نیکی بل نیکی راکاږي دقه شان دی یو ګناه بل ګناه بیا راکاږي. انسان یو ګناه په خپل اختیار سره وکړو نو بل ګناه ودی بیا خامخا کی دی دا بل ګناه بیا یو ګناه بیا بل ګناه راکاږي. نو چې کوم سړی په خپل اختیار سره ګناه طرف ته یو قدم اوچت کی، دلالت گمراهه کفر طرف ته یو قدم اوچت کی، دا دویم ول بیا الله پاک اوچت. نو الله فرمایي چې دې تاسو هدایت نشئ کولی چې څوک الله ګمراه کړي دي هغې دپاره د هدایت لاره مه ګورئ. تاسو خو د هغې دپاره د هدایت لاره ګورئ حالانکې هغې تاسو ګمراه کول غواړي. ودو غواړي دا منافقان لو تکفرون چې کاش تاسو کافران شئ ای مسلمانانو کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي فتکونون سواء بیا به شئ تاسو برابر د دې کافرانو سره فلا تتخذو پس تاسو منیسئ منهم د دې کافرانو نه اولیاء دوستان حتی تر دې پورې یهاجرو چې دوی هجرت وکړي. تر دې پورې د دین دوستانه دي سره مه پیدا کوئ، د دې په باره کې نیک ګمان مه کوئ چې دا مسلمانان دي دا مؤمنان دي، تر څو پورې چې دوی ایمان نه راوړي او هجرت یې نه کړی. هجرت ورله شرط، هجرت تر څو نه کړي. فی سبیل الله په لاره د الله کې فإن تولوا بیا کو چې دوی مخ واړو د هجرت کولو نه فخذوهم نو اونیسئ دوی لره وقتلوهم او قتل کې دوی لره حیث وجدتموهم کوم ځای کې چې تاسو ومومئ دوی لره، چې کوم ځای کې بیا وصبر شو نو بیا قتل وای چې هجرت نه مخ واړو هجرت اونکو دا پاخه کافران دي، د دې حکم بیا د کافرانو دی چې کوم ځای کې تاسو وصبر شو دی بیا قتل وای. ولا تتخذوا تسمني منهم د دوینه ولیا دوستان ولا نصير او نسوک مددګاران، د دینه دوستانو منی سه مددګارانو منی سه الا الذين په دې آیات کې استثناء ده د هغه کسان ټیک ته ټول کافران دي خو یو دوه قسم ډلې الله پاک جل جلاله مستثنا کړي دي چې دې سره به جنگ مکو. یو هغه ډله ده په دې آیات کې بیانېږي چې هغې راشي او تاسو سره صلح وکړي چې موږ به ستاسو خلاف جنگ نه کوو تاسو به زموږ خلاف جنگ نه کوئ، موږ به ستاسو خلاف جنگ نه کوو تاسو به زموږ تاسو سره صلح وکړي. نو دا خلک په امن باندې دی د دغې کافرانو نه جدا دي، دی باندې به توره نه اوچتوئ ټوپک به نه اوچتوئ. دویمه هغه ډله ده چې هغه راشي او تاسو ته ووایي چې موږ د جنگ نه تنګ شوي یو، نه تاسو سره جنگ کوو او نه د خپلو کافرانو سره جنگ کوو، نو دا خلک مستثنا دي، دی به نه وجل. نو دې آیات کې الله پاک جل جلاله د هغه خلکو ذکر کوي ځکه چې بنو خزاعه دا د دې مشر چې کوم دی دغه هلال بن عویمر اسلمي رضی الله عنه دی بیا وروسته مسلمان شو. نو هلال بن عویمر اسلمي د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغي
ورته وی چې د الله پیغمبره مونږ به ستاسو خلاف جنگ نه کوو، تاسو به زمونږ خلاف جنگ نه کوئ. هو چې زمونږ سره کوم خلک شریک شي راشي زمونږ سره شامل شي په زمونږ په قافله کې، نو هغوی ته به هم تاسو څه نه وایئ، ځکه هغوی به هم ستاسو خلاف جنگ نه کوي. نو تاسو به زمونږ خلاف جنگ نه کوئ او مونږ به ستاسو خلاف جنگ نه کوو، او چې کوم خلک مونږ سره شامل شي نو هغوی خلاف به هم تاسو جنگ نه کوئ، توره به نه اوچتوئ. نو الله پاک جل جلاله هغې طرف ته چې کوم دی اشاره کړې ده، هلال بن عویمر اسلمي رضی الله عنه د نبی علیه السلام دی اپس کې معاهده وکړله چې موږ به ستاسو خلاف جنگ نه کوو، تاسو به زموږ خلاف جنگ نه کوئ. نو هغه خلک ته الله مستثنا کړي دي چې الا الذین، سوا د هغه کسانو نه یسولون چې یو ځای شي الى قوم یو داسې قوم سره بینکم چې په مابین ستاسو کې و بینهم او په مابین د هغوی کې میثاق معاهده شوي وي. دا څه خلک راشي داسې قوم سره یو ځای شي چې کوم قوم ستاسو په منځ کې او د هغې قوم په منځ کې معاهده شوي د جنګ نه کولو، نو دا خلکو ته به څه نه وایي، دا مستثنا دي دغې کافرانو نه. او جاؤکم یا راشي تاسو ته، او جاؤکم یا هغوی راشي تاسو ته حسورت چې تنګې شوي وي صدورهم سینې د هغوی د دې خبرې نه ان یقاتلوکم دا چې هغوی جنګ وکړي تاسو سره، او یقاتلو قومهم یا هغوی جنګ وکړي د خپل قوم سره. یعنې د دې خبرې نه د هغوی زړونه تنګ شوي وي چې نه تاسو سره جنګ کوي نه د خپل قوم سره جنګ کوي، یعنی غیر جانبدار خلک وي، نه تاسو سره جنګ کوي او نه د هغوی وسلې ایښي وي، تاسو پسې وسله نه وي راغست. نو دا خلق مستثنا دي چې دا خلق په نه وجنه نه به جیل کوي. ولو شاء الله کجری غوښتلی وي الله پاک لسلطهم نو مسلط کړي به یو هغوی دا کافران علیکم په تاسو باندې. ان دا کم دوه ډلې چې الله پاک یاد کړي خو الله غوښتلی نو دوی به هم په تاسو مسلط کړي وو، خو الله په تاسو باندې احسان وکړو، د هغوی په زړونو کې ستاسو روب واچو او ستاسو په زړونو کې د هغوی روب وانچو، نو هغوی راله تاسو سره صلح وکړله. او دویمه ډله راله هغوی وایي چې موږ نه تاسو سره یو نه د دوی سره یو، نه تاسو پسې وسله رالو نه د خپل قوم پسې وسله رالو. نو د دې په زړونو کې الله وایي د مسلمانانو روب ما واچو. نو دا د الله پاک جل جلاله په دې صحابه او مسلمانانو باندې خپل احسان کوي چې دا زما رحم او دا زما احسان. ولو شاء الله کچرې غوښتلی وي الله لسلطهم نو مسلط کړي به وو دغه خلق دغه کافران، غالب کړي به وو دغه کافران علیکم په تاسو باندې اے مسلمانانو. فلقاتلوکم بیا به هغوی جنګېدل تاسو سره، بیا به هغوی جنګېدل تاسو سره، خو الله والا په زړونو کې روب واچو. نو دا د الله احسان ومنئ. فإن اعتزلوکم بیا کو چرې ډډه وکړه هغوی ستاسو نه، یعنی ستاسو نه ډډه وکړه څه مطلب وسلې کې خو تاسو سره نه جنګېدل. فلم یقاتلوکم پس جنگ اون کړو هغوی تاسو سره، جنگ تاسو نه ډډه وکړه تاسو سره جنگ اونکو. والقوا او هغوی وغورځول یا هغوی پیش کړله الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام، هغوی تاسو ته د صلح پیغام پیش کو چې موږ سره صلح وکړئ. نو فما جعل الله نو نه د ګرځولې الله لکم ستاسو دپاره علیهم په هغوی باندې چا چې د صلح دا پیغام پیش کړی دی سبیله سلاره د جنګ کولو. که دغه خلک رالل دي ستاسو نه ډډه وکړله په ځان پسې کور کې ور بند کو اسلحه یې وغورځوله یا تاسو ته ووایي چې موږ له امن راکړئ موږ تاسو سره جنګ نه کوو، نو دا خلک په جهاد کې نه وجني، دا مستثنا دي د کافرانو نه، دی به نه وجني. او د نور مبارک دا حکم دی چې کوم ځای کې مو وموندل نو بس بیا وجني، کوم ځای کې وس بر شو په حالت د جهاد کې بیا وجني. نو دې کې دغه خلکو حکم بیان شو چې فما جعل الله چې کوم خلکو د صلح دپاره پیغام در اولېږو، صلح در سره وکړله، وسلې وغورځوله، امن ستاسو نه طلب کو، فما جعل الله نه د ګرځولې الله پاک لکم ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سبیله سلاره د جنګ کولو، یعنې دوی سره بیا جنګ نه کوئ. فما لکم
پس شوی دي تاسو د پاره اے مؤمنانو فی المنافقین د منافقانو مبارک فئتین دوړل شوي والله الله تعالی ارکسهم نسکور کړي دي دوی لره کفر طرف ته بما په سبب د هغه ګناهونو کسبو چې دوی کړي دي اتریدون آیات تاسو اراده لري ان تهدو د تاسو به هدایت کوي من هغه جاتا اضل الله چې گمراه کړي دي الله و من یضلل الله او سوق چې گمراه کړي الله پاک فلن تجدا نو تب انمم ته هرگز به انمم له د هغه د پارا سبیلا سلار د هدایت ودو دی غواړي لو تکفرون کاش چې تاسو کافران شئ کما کفروا لک څنګه چې دوی کافران شوي دي فتكونون سواء بیا به تاسو برابر شئ فلا تتخذوا بس تاسو منیسئ منهم د دوی نه اولیاء دوستان حتی تر دې پورې یهاجروا چې دوی هجرت وکړي فی سبیل الله بلا رد الله کې فان تولوا بیا چې دوی مخ واړو د هجرت کولو نه فخذوهم نو انیسئ دوی لرا وقتلوهم او قتل کې دوی لرا حيث وجدتموهم کم ځای تاسو عمومي دوی لرا کم ځای چې عموم در بیا قتلوي ولا تتخذوا تاسو منیسئ منهم د دوی نه ولیا سوک دوستان ولا نصير او سوک مددګاران الا الذين سوا دها کسانونه چې دا کسان بنه قتلوي نه به جیل کوي الا الذين سوا دها کسانونه يصلون چې یوزشي الى قوم دی او د قوم سره بینکم چې ما بین تاسو کې و بینهم او ما بین د هغوی کې میثاق معاهده شوی د جنگ نه کولو د جنگ نه کولو معاهده شوی او جاءوکم یا غوی راشي تاسو ته حسرت تنگ شوی وی صدورهم سینې د هغوی تنگ شوی وی صدورهم سینې د هغوی د دې خبرې نه ای یقاتلوکم دا چې هغوی جنگ وکړي د تاسو سره او یقاتلو یا جنگ وکړي قومهم د خپل قوم سره د دې دواړو خبرونو د هغې سینې تنګې شوي د تاسو سره جنگ کي او خپل قوم سره جنگ کي ولو شاء الله کجرې غوښتلی وي الله پاک لسلطهم نو دا جنگ نه کولو والا به هم مسلط کړي علیکم پتاسو باندې فلقاتلوکم بیا به هغوی جنگېدل تاسو سره فإن اعتزلوکم پس کو جره هغوی ډډه وکړي له تاسو نه فلم یقاتلوکم پس فلم یقاتلوکم جنگ اونکړي تاسو سره فلم یقاتلوکم جنگ یې اونکړو کوم تاسو سره والقوا او اغرزول اغي وغرزول او یا والقوا د مخبله معنا د غرزول خود دغه معنا د پیش کی والقوا اغي پیش کړه الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام صلح روغه د پیش کړه فما جعل الله نو د غرزول په دې حالت کې فما جعل الله نو د غرزول الله پاک لکم تاسو د پاره علیهم پدوی باندې سبیلا سلار د جنگ کولو دې زرو بیا جنگ نه کوي فما لكم بس شوی دی تاسو د پاره اے مؤمنان فی المنافقین د منافقان په حق لبان دی فئتین دوړلې والله الله تعالی ارکسهم نسکور کړي دی دوی لره کفر دا بما په سبب ده گناهونو کسبو چې دوی کړي دي اتریدون آیات تاسو غواړي تاسو اراده لري ان تهدو د دوی تاسو به هدایت او کوي منه غجا اضل الله چې گمراه کړي دی الله او من یضلل الله سوق چې گمراه کی الله فلن تجد ان تبهرگز انم له ده هغه د پاره سبیل سلار ده ودو تا کافران غواړي لو تکفرون چې کاش تاسو کافران شئ کما کفروا لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي فتكونون سواء نو بیا به تاسو برابر شئ د دوی سره په کفر کې فلا تتخذوا تاسو منیسئ منهم د دوی نه اولیاء دوستان حتی تر دې پورې یهاجروا چې دوی هجرت وکړي فی سبیل الله بلا رد الله کې فإن تولوا بیا کوچري دوی مخ واړو د هجرت کولو نه دی واپس وګرځیدل د هجرت کولو نه فخذوهم نو انیسئ دوی لرا وقتلوهم او قتل کې دوی لرا حيث وجدتموهم کم ځای کې تاسو عمومي دوی لرا ولا تتخذوا تاسو منیسئ منهم د دوی نه ولیا سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار الا الذين سوا دها کسانونا چې دا کسان من جیل کوي نه به قتلوي الا الذين سوا دها کسانونا يسولون دي او زيشي الى قوم دي او د قوم سره بينكم چې ما بين استاسو کې و بينهم او ما بين د قوم کې میثاق معاهده شی د جنگ نه کولو او جاءوكم یا غویرا شي تاسو ته حسرت چې تنګ شي وي صدورهم سینې د هغوی زړونه د هغوی ان یقاتلوکم د دې خبرې نه صدورهم زړونه د هغوی سینې د هغوی
د دې خبرنا اي قاتلوکم دا چې هغوی جنگ وکړي د تاسو سره او یقاتلوا قومهم یا جنگ وکړي د خپل قوم سره ولو شاء الله غیر غختلی وی الله لسلطهم مسلط کړي به یو د کافران علیکم بتا سبحان دی فلقاتلوکم بیا به هغوی جنگ دل تاسو سره فین اعتزلوکم بیا ګوچری هغوی ډډه وکړه تاسو نه فلم یقاتلوکم او ان جنگ دل تاسو سره والقوا او هغوی پیش کړ الیکم تاسو ته السلام د صلح پیغام د روغ پیغام فما جعل الله نو نه د ګرځول الله پاک لكم تاسو د بارا علیهم باغوی باندې سبیلا سلار د جنگ کولو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.